زما عزتمندو د عذاب قبر څه اسباب دي، په کومو څیزونو باندې انسان ته د قبر عذاب ملاویږي، نو هغې نه تاسو ته زه یو څو ذکر کول غواړم. اته اسباب تاسو ته ذکر کوم. د عذاب قبر سبب گناه کبیره کول، لہذا څوک چې ګناه کبیره کوي او بغیر د توبې نه مړ شي، هغه به د قبر په سختو عذابونو کې مبتلا کیږي. احادیث مبارکو کې د ډیرو ګناهګارانو متعلق د عذاب قبر تذکره راغلی ده، کم چې د بعضې ګناهونو په وجه په عذاب قبر کې مبتلا و. لہذا یو څو ګناهونه ستاسو د وړاندې زه بیانوم. د عذاب قبر اول سبب دا چغلخوري ده، دروغ دي، یعنی د دوو مسلمانانو په منځ کې شیطانت کول، دوه مسلمانان وروڼه په خپل منځ کې جنګول. او دویم سبب دا د تشو امتیازو نه ځان نه ساتل. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دو قبرونو باندې تیر شو، نو یہ فرمائل دے دو قبرونو والا تا عذاب ورکڑی کی او دا سے ندا چی گنی دی سو غٹ گناہونا یا سو غٹ خبر پا وجہ باندې دے انسان تا عذاب ورکولش، چی گنی دا آغین ازان ساتل دا مشکلو. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چې د یو قبر والا به چغلخوري کوله، دروغ دروغ به ویلي، او دو مسلمانان وروڼه به په خپل منځ کې جنګول، د دو مسلمانانو په منځ کې به شیطانت کو. او دا دویم قبر والا د به د تشو امتیازو نه ځان نه ساتي، دې نه به ځان نه ساتي. راوی وی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تازه څانګه راواغستله او هغه په منځ باندې دوه ټوکړې کړې او د هر یو کس په قبر باندې کېښودله، او بیا وفرمایل وی تر څو پورې چې دا څانګې اوچې شوي نه وي، شاید تر هغې وخته پورې د دوی عذاب کې لږ تخفیف او سپکاوی راغلی، د دوی ته به لږ عذاب هغه به لږ سپک شي. او دریم سبب د عذاب قبر هغه په نبی علیه السلام باندې دروغ جوړول دي. امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله د یو نصرانی واقعه را ذکر کړي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي یو کس اول عیسایو بے اسلام راوړ، سورہ بقره او سورہ آل عمران هم اوی، او د نبی علیه السلام د پاره وحیم لیکل. بیا دا کس واپس عیسائی شو، عیسایانو طرف ته لاړ او خلکو ته به ویلي چې ما د محمد صلی الله علیه وسلم د پاره څه لیکلي دي که نه، د هغې نه علاوه دې په هېڅ څه باندې نه پوهېږي. نعوذ بالله من ذلک. کله چې دا کس وفات شو نو خلکو دې خخ چې سهار شو نو ځمکې دې بهر راوویشته، د قبر نه بهر پروت. عیسایانو وویلي وی دا کار د محمد دی صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو دا کار کړی دی، ځکه دې د هغوی نه راتښتېدلی دي، نو هغوی راغلی دي او قبر یې کلو کړی دی او زموږ دا ملګري د قبر نه بهر رایشتي راغوځار کړی دي، نو ځکه د ده قبر راسپړدلی دي او دې د قبر نه راغورځولی دي. بیا دې خلکو د ده دپاره دویم قبر وکنسته لږ جور. کله چې سهار شو نو ځمکې دې بیا واپس راغورځولو بهر. دې عیسایانو بیا هماغه شان خبره وکړه چې دا د محمد کار دی صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو کار دی، ځکه دې د هغوی نه راتښتېدلې، د هغې دین یې پرېښی، نو ځکه دوی زموږ د دې ملګري قبر راسپړدلی دی او دې د بهر د قبر نه بهر راغورځولی دي. دې خلکو په دریم ځل د ده دپاره قبر وکنیسته چې څومره د دې خلکو وسو هماغه د خپل وسه پورې خو جوړ قبر وکنیسته او دې پکې ورخښ
خو چې کله سهار شو نو ځمکې دی بیا په دریم ځل بهر بیا راغورځول. دا عیسایان پوه شو چې دا د انسانانو کار نه دی. نو بیا همدغه شان د ځمکې د پاسه دا عیسایي پرېښودو. ولې په پیغمبر یې دروغ وویلي. وی ده به ویلې پیغمبر سره صرف هغه دي که نه چې صرف ما ورې لیکلي دي، نور دا پیغمبر په اسم نه پوهېږي. نعوذ بالله. او څلورم د عذاب قبر سبب څه دی؟ دا په ناحقه باندې مسلمان وجل دی. د عذاب قبر په دې وجه انسان ته هم میلاویږي، په ناحقه مسلمان وجل. په ابن ماجه او نور د احادیثو په کتابونو کې یو واقعه تفصیلا ذکر ده، خو عزتمندو زه به درته خلاصتا ذکر کړم. یو ځل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو یو لښکر مشرکینو ته د جهاد دپاره ولیږه. په دې لښکر کې یو کس و، د مشرکینو داسې یو کس قتل کو چې هغه کلمه شهادت وویله، خو بیا هم د قتل کو. کله چې دا قاتل وفات شو او خخې کو نو ځمکې د ده لاش بهر راوغورځو. صحابه کرامو دا ګمان وکړ چې ګینې دا کار زمونږ دشمنانو کړی دی. دوباره یې خښ کو او غلامانو ته حکم وکړ چې دې څوکیداري کوي چې څوک یې رونه باسي. کله چې سهار شو نو د بیا د ځمکې د پاسه دا قاتل پروت و. صحابه کرام فرمایي موږ دا ګمان وکړ چې ګینې دا زمونږ د غلامانو دا کار کړی دی. اوس دوی د قبر نه دی راوویسته او بهر یې په ځمکه باندې همداسې راوغورځو. نو مونږ بیا دفن کړ او په خپل هم د دې څوکیداري شروع کړه. خو چې کله سهار شو نو دی بیا د ځمکې د پاسه پروت و. حضرات صحابه کرام وفرمایل چې بیا مونږ دې همدغه شان په ځمکه باندې پرېښود، بیا هم دفن نه کړ. او پنځم نمبر عزتمندو ډېر دردناک او مونږ او تاسو خلک اکثر په دې کې مبتلا دي. پنځم عذاب قبر سبب دا د مور او پلار نافرمانی ده. د مور پلار بې عزتي ده. حافظ علامه سیوطي رحمه الله هغې په شرح الصدور کې او داسې نورو علما کرامو یو واقعه نقل کړې ده چې حضرت عوام ابن حوشب رضی الله عنه خپله واقعه بیانوي چې زه یو ځل په ایران نیشاپور ښار کې سفر کو نو زه یو کلي ته ورسېدم. په هغه کلي کې یو طرف ته مقبره وه. هلته په جماعت کې مې د مازدیګر لمونځ و. د مانځه نه پس مې ما وکتل چې په دې مقبره کې یو قبر د هغه وشلېده، سیرې شو او د هغې نه یو کس راووته او د هغه کس سر دا د خر په شان، سر یې د خرو او نور بدن د انسان او د خر غوندې یو درې اوازونه وکړل او بیا واپس د قبر تخکته شو. قبر په واپس را بند شو. زه ډېر زیات حیران شو چې دا څه معامله ده. نو اچانک مې هلته یو بوډۍ ښځه ولیدله. هغې ویښتان کمسی کول. ما د هغه بوډۍ نه تپوس وکړ. نو هغه بوډۍ ښځې ما ته وویلې ای پلنکیه وی ته هغه مخامخ ښځه اینې؟ ما ورته وویلي چې ولې په دې ښځې باندې څه چل شوي، څه خبره ده؟ دې بوډۍ راته وویلې چې هغه ښځه د دې قبر والا مور ده کوم چې تا دا منظر ولیده. ما ورته وویلي چې دې واقعه راته بیان که، واقعه څه وه هغه راته بیان که. نو دې بوډۍ وویلې وی دا د قبر والا کس دا د شرابو عادي و، شراب به ډېر زیات څښل. کله به چې کور ته راغی نو دې مور به ورته وویلې ای بچیه د الله نه ویارېږه، تر څو پورې به تش دا شراب څښې. نو ده به ورته په جواب کې ووي ته خو داسې اوازونه کوې لکه خر چې اوازونه کوي، خپلې مور ته به یې وي. نو دا کس د مازدیګر نه پس وفات شو. نو اوس دته الله پاک دا سزا ورکړې ده چې هره ورځ د مازدیګر مانځه نه پس د ده دا قبر شلیږي، د خر غوندې درې اوازونه وکړي او دوباره دې قبر ته ورښکته کړي شي او د باندې قبر بند شي. دا سزا دته ورکړه شوه. ولې؟ د مور نافرماني، د مور بې عزتي به یې کول.
او شپږم د عذاب قبر سبب دا دوکه ده او ملاوټ کړي نن دا عام دي اکثر خلق په دې کې مبتلا دي چې یو سړی د خوراک یا بل شي کې ملاوټ کوي ګډون کوي څوک پیو کې ملاوټ کوي ګډون پکې کوي او اقا سیز بیا د اعلی سیز په نوم باندې بیا خرڅوي او اوم نمبر د عذاب قبر سبب ادا حضرات صحابه کرامو ته کنزل کول دوی ته بدر دویل دي ابن ابي الدنيا په کتاب القبور کې ذکر کړی دي چې ابو اسحاق وای یو زلزو یو مړی ته د غسل ورکول د پاره او غختلی شو وکړه چې زورالم او د هغه د مخ نه ما صادر لري کو نو یو غټ او خطرناک مار می ولید چې د مړی د سټ نه راتاو شوی دی وزه ډیر جات او یریدم او واپس نه راغلم غسل می ورنک کله چې د کس په باره کې معلومات او شو نو خلکو راته وویل چې د کس په صحابه کرامو ته کنزل کو نو ځکه ورته الله پاک دا عذاب او عجتمندو اتم نمبر عذاب قبر سبب سدي پس وجه انسان ته عذاب ملاویږي اتم نمبر سبب به او د سمونس کو او د مظلوم مدد نکول دي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي ویو بنده ته په قبر کې د سلو کولو ورکولو حکم وشو د الله تعالی نه مسلسل دعا کوله چې زه د معاف کړی شم اخر دا معاف نه کړی شو خو د سره په عذاب کې لږ تخفیف وکړی شو او یو کوله وهل هغه ورته پاتې شو نو کله چې فرشتو دې په کوله باندې ووهه نو غون قبر د اور نه ډک کړی شو کله چې دا عذاب ختم شو او دا سړی په هوش کې راغی نو د فرشتو نه تپوس وکړو چې تاسو ماته د کمې ګناه په وجه باندې سزا راکوئ وی هغې ورته وویلي چې تا یو مونځ بې اودسه کړی او یو ځل ته په یو مظلوم باندې تېرېدې او د هغه مظلوم تا مدد ونه کړو نو د دې په وجه باندې تا ته دا عذاب درکړی کېږي نو عزتمنو د دې اته اسباب خدا دي د دې نه ځان ساتل پکار دي نور تمام ګناهونه هر ګناه چې انسان کې د عذاب قبر سبب ګرځي عذاب قبر سبب جوړیږي د انسان د پاره نو د دې شیزونو نه ځان ساتل پکار دي عزتمنو